بسم الله الرحمن الرحیم. دا ملګري تپوس کړی دی چې په بوسو ټانټو کې زکات شته او که نه، صرف په غنمو جوارو کې دی. د خدای بنده دا خو خدای پاک تعالی مې په بونس کې درکړي دي. بوس او ټانټې غنم دی وشو، د غنمو نه به چې کوم دی نو زکات ورکړي. خبره پوه شوې؟ جوار دی وشو، جوارو نه به ورکړي، ګوړې نه به ورکړي، په پاندونو کې نشته، په پوک کې نشته. تا سره تا صرف بوس نه کړي، ما د پوک هم آزاد کړو. خبره پوه شوې؟ او دغه او اسپندیار موږ له یو پنډ پوک هم نه راوړي. خبره باندې پوه شوې؟ چې هلکه زه د بولیان په ددوی پې څه کوي، خو مریدان به پې چی پخوي که نه، نو نه راوړي. خو زه بس چل به کوو. تاسو خبره باندې پوه شوئ؟ دغې کې نشته. شوتل کې شته. ښه شوتل دې کرلی دی، څارولی ریبې، نو هغې کې باقاعده حساب مقرر کې که لس تیری نیم تیر، ځکه چې دا نیریز مې کې دي که نه، نو نیم تیر هغه به چې کوم دی نو کرښه پکې راکاږې، هغه به چې کوم دی چاته ووایې چې بهی دا ستا اخره پورې دی. خو هسې نه چې بیا ولې اوبه کښې نو اوبه کښې بیا وله. خبره پوه شوې؟ د هغې نو په بوسو کې نشته. ښه ده چې سړی څه لږ ډېر د هغې نه ورکړي خیراتي، نو بدن زموږ باندې زکاتونه پاتې کېږي کمزوري، او ټانټو نه هم څه خیراتي سړی ورکړي، خو زکات پکې نشته دی. مطلب باندې پوه شوئ؟ ښه دا خو یو سوال شو. دا بل سوال ملګري لیکلی و، ډېر ښایسته سوال یې لیکلی دی چې د علماء دیوبند ته الله پاک دا دونه عزت ولې ورکړی دی، دوی څه عمل کوو چې په هره شعبه کې الله دوی نه کار اخیستی دی. ډېر ښکلی سوال دی. یقین وساتئ چې زمونږ د دیوبند علما دا دیوبند څه نوی مذهب نه دی. ګورئ ښه مونږ یو احناف، په څلورو مسلکونو څلورو مذهبونو کې مونږ ته حنفیان وایي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه زمونږ مشر امام و. دې علماء دیوبند په دې بر صغیر پاکوهند کې دغه حنفیت خور کو. هغې کې و اخلاص. د ټولو نه لویه خبره په عمل کې څه شی دی؟ اخلاص دی. او د ټولو چې څومره د چپړاسي نه واخله، دا چپړاسي لفظ موږ په دې پښتو کې استعمالو که نه، کلاس 4 د چپړاسي نه واخله تر شیخ الحدیث او شیخ التفسیر پورې هر یو صاحب نسبت بزرګ و. صاحب نسبت هغې باندې تاسو عام رونه نه پوهېږئ، یعنی خدای پاک هغه ته په دې تصوف کې یو مقام ورکړی و، یو مرتبه وله الله تعالی ورکړې وه. نو هغې کې د ټولو نه غټه خبره دا وه چې اول و اخلاص للهیت، دویم چې کومه دی هغې کې و عاجزي انکساري. نن چې مونږ غرق یو نو په تکبر باندې غرق شو، نن چې مونږ غرق یو نو په غلط نیتۍ باندې، نیت هم خراب دی. هغې نیتونه هم د الله د رضا دپاره او اخلاص للهیت هم پکې او عاجزي او انکساري هم پکې وه. دغه اوږده واقعات دي، اوس که د هغې واقعات زه تاسو ته یم دې وخت کې نه کېږي، خو د دې کتابونه دي ځان له والي اکابرین دیوبند کې کارنامې داسې نوم باندې کتابونه شته، نور د علماء دیوبند کتابونه شته، هغه ځان له وګورئ. خو مقصد دا دی چې هغې کې للهیت او اخلاص او عاجزي او انکساري چې کوم دی نو موجوده وه. دا ملګری وایي چې د اذان په ټایم کې چاردام کول څنګه دي؟ چاردام ټایم اوس که داسې وي چې اذان شروع شي نو ته غلی شه، د اذان جواب کوه، اذان جواب کوه. که نه وخت داسې و چې یاره که زه د اودس چاردام پرېږدم او د اذان جواب کوم نو بیا رانار څه ګډوډ کېږي، مونځ رانه ځي، رکات رانه ځي، نو په دغې دوران کې هم د اودس کوه، هم د اذان جواب کوه، هم سره کریمه شهادت وایې ویلی کېږي. خو که مونږ لږ غوندې همت وکړو نو ښه دا ده چې سړی دغه وخت کې د اذان جواب وغیره کوي ښه، او لږ غوندې انتظار ورته وکړي، دا به ښه
دا څو تپوسونه ملګرو کړي وو بیا انشاءالله. او دا بعضې ملګري وایي چې موږ ته دعا کوي الله پاک هم دنیا آخر ښایسته کړي. حضرت عمر ابن عبدالعزیز حضرت عمر فاروق کے نواسے تھے. آؤ دادا کو نواسے ہو. دا ملګری وایي چې د مونځ دپاره نیت کوم نو داسې به سړی وایي چې نیت کوم د زړه نه یا نیت مې کړی. دا الفاظ ما ورته جوړ کړي دي د پښتنو د پوهې دپاره. نور چې کوم دی نیت د زړه ارادې ته وایي. کله چې ته راغلی او دلته کې ودرېدې او امام مخکې دی او د ماسپښین لمونځ دی ته په ډې خلاړو نور څه هم ووایه خو په دې زړه کې راوله چې د ماسپښین 4 رکعته فرض په دې ملا پسې کوم او الله اکبر. دا الله اکبر ویل فرض دي. که دغه الفاظ دی ووي که دې ونه وي دغه الفاظ ضروري نه دي. خبره باندې پوه شوې. دا ملګری وایي چې یو ښځه باندې خاون ظلم کوي او طلاق هم نه ورکوي. دې صورت کې د ښځې دپاره د خاون نه د جدایۍ تعویض کول نو ماله خو نه راځي چې جدایۍ تعویض او په کار ته چې جدایي خو را نه شي نو ښه به وي. د هغې دپاره نورې طریقې هغه مشران دې کښېنوي د جنۍ د طرف نه هلک د طرف نه چا پې ظلم نه کوي. په دې خاون باندې د ښځې حق دی باقاعده چې ډوډۍ به ولګوي سکنا کپړې پیزار به ولګوي. دا ظلم په ښځه باندې چې کوم دی نو دا نه دی په کار. انتهایي لویه ګناه ده. او تعویض دا ده چې نور تعویض خو ماله نه راځي. البته لا حول ولا قوة الا بالله دا ختم دی کوي او چې خدای زموږ په منځ کې اتفاق راولي. دا هغې دپاره د اتفاق تعویض کول په کار دي. د اتفاق ساخت وروستو چې کوم دی نو ما دې رکانونه واخلئ دوی به اتفاق ساخت درکړي. د ښځې خاون منځ کې به الله اتفاق راولي. جداوالی راوستل نه وي په کار. دا محمد شازل شذول اسم فاعل دی. شذل یزجلو دا اوس پسې لیکلی ده پته نه لګي چې د دې څه معنا ده. دا به کتل غواړي د دې معنا فی الحال زما په ذهن کې نشته. د انټرنیټ کاروبار څنګه دی نو اول خو ماته د انټرنیټ د کاروبار پته نشته دی. په دې کې څوک پیسې ولګي معنا په دې باندې نفع میلاویږي. که چرته داسې وي چې ته پکې پیسې ولګیا پیسې دې په ځای پرتې او تا ته پې روزانه یا میاشت کې یا څه کې څه نغدې پیسې پې درکوي یا څه دا سود دی بیا ښه. خو ماته ډیټیل نه دی تفصیل نه دی معلوم. نو چې کومې خبرې تفصیل نه معلوم نو د هغې جواب زه نه کوم. د هغې وجه دا ده چې سړي ته علم دی او خبرې نه. ما نه یو ځل چا تپوس کړی و تاسو ته به یادي په دې نیټ باندې ما ته یې د شهسوار متعلق ستا څه خیال دی که تاسو ته یادي که نه. نو ما وی شهسوار څوک دی سړی دی که څه شی دی. شهسوار زما علم کې چې نه نو زه د هغې جواب نه ورکوم. ښه خیر دی تاسو تپوس وکړئ خلاف مسله نشته دی. تپوس کولو کې څه ګناه نشته. ښه بلکل د ملګري تپوس که د یهودیان او نصوارا او بني اسرائیل دا د کومو پیغمبرانو قومونه دي. علما کرام بار بار دا نومونه په بیاناتو کې اخلي. بلکل ټیک ده. اسرائیل خبره پوه شوې یو هغه نوم دی چې کوم پلار وله یې ښودلی مور وله یې ښودلی الله وله یې ښودلی محمد احمد او دا نور نومونه دې ته صفتي نومونه ویلی کېږي. خیال کې مراله. او د بعضې پیغمبرانو یو دوه نومونه نو د یعقوب علیه السلام دوه نومونه دي یو اسرائیل یو یعقوب. نو د ده چې کوم اولاد را چلیدلی هغې ته وایي بني اسرائیل. دې ته څه وایي بني اسرائیل او دقو ته یهود ویلی کېږي. بني اسرائیل او یهود دا یو شی دی. خبره پوه شوې درې شلې شپېته دي. که ته ورته یهود وې که ته ورته بني اسرائیل وې. او نسوارا دا هغه خلک دی چې د حضرت عیسی علیه السلام د انجیل تابعدار ځان ګڼي یا دي یا نه دي خو به هر حال ځان ګڼي.
نو نسوارا دې ته موږ په نورو الفاظو کې عیسایان هم وایو. دا انګریزان ټول عیسایان دي. دا انګریزان چې څومره دي که نه نو دا عیسایان دي. دا سره سره دا عیسایان دي. دا نسوارا دي. او دا یهود چې کوم دی نو دا اسرائیل چې کوم ګورنمنټ جوړ دی اوس د فلسطین په ځمکه باندې نو دغه ته یهود چې کوم دی. او یهود نور علاقو کې ځای په ځای شته خو لکه دغلته رو راجمع کړي دي که نه او تقریبا ټول راجمع کړي. نو دا بني اسرائیل یهود دا یو شی دی او د یعقوب علیه السلام اولاد دی. او نسوارا دا د حضرت عیسی علیه السلام تابعدارو ته ویلی کېږي. خبره پوه شوئ؟ دا ملګری وایي چې یو زنانه سره رشته شوي نکاح نه یې شوي هغې ته دیني کتابونه لیږل او نو ته ورسره په ټلیفون باندې ګپ مه لګوه ځکه چې په ټلیفون ګپ لګیا نو هله ستا ښځه شوې نه څو دې ورسره نکاح نه ده شوې. نکاح هم چې وشي نه ده پکار دا ده چې لږ غوندې سړی د مروت او د سړیتوب او انسانیت نه هم کار واخلي. او کتابونه ورته د بل چا په لاس لیږي چې دا ګوره که دینداري په نیت باندې نو خیر دی په دې کې څه دغه نشته خو ګپ به ورسره نه لګوي میسیجونه به ورته نه کوي بیا لانجه جوړوي. دا ملګري لیکلي چې یو سړي یو لوري نور اولاد یې نه وي او هغه د دې یارې نه چې دا جایداد به مې ټول چې کوم دی په بل چا پسې لاړ شي لور به چاله ورکړي که نه نو چې به لور له جایداد لاړ شي نو هغه به د زوم جایداد شي نو د دې نه انتقال په خپل رور پسې وکړي. بلکل حرام وکړه جهنم چې کوم دی ځان یې خشاک کړ. خیال کې راغله د نبي علیه الصلاة والسلام د یو صحابي ورته راغی وی چې دا زه خپل ټول مال خیرات کوم وی نه ټول مال بیا درېیمه حصې د مال ته راغی وی درېیمه حصه د مال وی ته خپل اولاد خپل بچي خپل کشران داسې مه پرېږده چې بیا یې بل ته لاس نیولی. لہذا دا چې کوم دی ضروري خبره ده چې سړی وصیت کوي نو درېیمه حصه او بله دا ده چې دا ټول مال چې کومه دی نو هغه د لور نه رسي په هغې کې چې یوه لور ده نو نیم مال بیا رسي او بله ته خو به ترې لاړ شي که نه د کټه سرې زویه ته خو تاسې هم روان ته دې روان نو خو تا نه خو پاتې شه که نه نو نیم چې د لور ته پاتې شو نو ښه نه ده دا لور ستا نه پیدا نه ده هغه نیم به بیا چې کوم دی ورونه یو که ورونه یو بیا به هغوی ته چې کوم دی نو د عصبیت په انداز باندې ځي خو دا طریقه ښه نه ده په ژوند باندې انتقال کوي. په مونځ کې اشارې کول څنګه اشارې کول اشارې خو دلته راشي که دا خو په دې خو مونځ ماتېږي او که دا د اشهد ان لا اله الا الله اشاره وي خیال کې راغله اشهد ان لا اله الا الله نو دې کې طریقې مختلفې راغلي خو بهتره طریقه دې ته حلقه ویلی کېږي دا دوه ګوتې به جوختې کې او دا دوه ګوتې به یو ځای کې داسې دې ته حلقه وي او اشهد ان لا اله الا الله دا سنت ته سړی کوي ډېر لوی ثواب او اجر پکې شیطان باندې دا ډېر زیات بد لګي. که نور اشاره نو هغه تفصیل په هغې کې شته نه چې نشته نو د هغې وضاحت زه نشم کولی. د جمعې د مانځه نه فرضونه پس اول 4 رکعته پکار دي که اول 2 رکعته چې څنګه دې وکړل کېږي خو ترتیب بهتره دا ده چې اول 4 رکعت سړی وکړي بیا وروسته 2 رکعته وکړي. سرکاري ټیچر ته یوازې ټیچر ته نه سرکاري ملازم ته جی پی فنډ باندې سود دا سود نه دی دې ته اعطاء السلطان وایي دې ته څه وایي اعطاء السلطان وایي دا سود به هله شي چې ته دا جی پی فنډ راواخلې راویې باسې او هغه بیا په بینک کې کېږي یا چاله یې ورکړي چې هلکه دا 1 لک روپۍ واله ماله به 10 زره پاس 1 لک روپۍ کال پس راکړې دی ته سود وایي. او دا چې کوم څیز
پې هغوی ږدي نو هغې ته پروفیټ ویلی کېږي. دا عجیبه غوندې الټه زمانه راغلې ده چې کوم پروفیټ دی نو هغې ته خلک سود وایي، چې کوم سود دی هغې ته پروفیټ وایي. دا اوس جایز دي، په دې باندې موږ تحقیق کړی دی، دا بالکل جایز دي. ښه نسوار اودس ماتېږي که نه ماتېږي؟ زما په خیال دا سوال خو په دې روان کال کې به 2,500 پیرې موږ ویلي نسوارو اودس نه ماتېږي، خو دونه قدرې خبره چې دا نسوار کم داسې ښه شی دی، پسخا شی دی، مردار خوله دې پسخا کړه، په دې خولې ته لا اله الا الله وي، په دې خوله ته د قرآن شریف تلاوت کې، په دې خوله باندې چې کوم دی ته ډوډۍ خوري، ته پې چیس کې، ته پې اوبه څکې، او بیا دغه مرداري په خوله کې اچوي. نشه خو پکې ده که نه؟ نو بلکې بعضې علما لږ سختي چې کوي هغې وایي بالکل پې اودس ماتېږي. نو مونږ خو چونکې ما خو نسوار نه دي کړي، دا ما سره یو نسواري کېنه چې زه د هغه نه پوره تفصیل معلوم کړم چې دې سره څه سستي مستي په سړي کې راځي که نه راځي. تاسو ما باندې قصې کوئ، دلته وخت لګي، دی خو هلکان وایي دا جي وایي دغه دی دا وخت لږ دی او ته چې کوم دی قصه کې دلته کې به دې ځای کې ولاړو ما دې ځای کې دا ډاګه کلا وه، دا مخې ته کورونه نه وو. یو هلک راغی نو پخوا خو لیټرینې میټرینې نه وې که نه، باتروم وغیره، نو هغسې دې کندو ته به خلک اودس ماتې رته چې هغه نو زه ولاړم دلته هغه طرف ته مې کتل، هغه مې کتل، نو هغه ته مې نه کتل خو هغه طرف ته مې کتل، نو چې هغه کندې ته نږدې شو نو په دې جیب یې لاس ته سیده چل کړو، په جیب که نه، جیب کې اوس لاس ته نو بیا رانه پناه شو، پناه شو لاړ او داسې مات کړه چې راغی، زه لا هغسې دلته ولاړ وم، نو ما لکه راغلی وی او رالم، نو استنجا مې استنجا وکړه دې ځای کې، زوړ پخوانی جومات و، چې استنجا یې وکړه نو ما ورته وی چې دا ته چې داسې بار ته لاړې نو تا په دې جیب څه لاس ماس و او څه شی دی پکې کاته؟ یاره استاد یې وایي په ایمان همزولی مې ملګری یم، ما ته وایي 4 سترګې لري، ستا وي هر څه ته خیال، ما خیال مې نه خو یاره ته لاړ نو ما ولاړو ما نو کتل مې، وی رښتیا درته ووایم، ما خو رښتیا راته ووایه که نه، قسم دی زموږ د نسواریانو بقول یې د هغه زموږ د نسواریانو بغیر د نسوار اچولو نه دا ټکی بل شانې وي، خو زه به ته نه اودس ماتې نه کېږي هغه ټکی په پښتو کې وي. زموږ د نسواریانو بغیر د نسوارو نه اودس ماتې نه کېږي، دې سره استرخا د مفاصلو راشي، د بدن سوس شي نو کار بیا لږ په اسانه کېږي. که دا چل نسوار کوي، که دا چل نسوار کوي نو د دې مثال شه د خوب، د دې مثال شه د نشې، او د نشې په وجه اودس ماتېږي، د خوب په وجه اودس ماتېږي، ځکه انسان رګونه سس شي د ده نه باد وتي خو دی د ځانه خبر نه وي. ښه دا ملګری د شیرګړ اوسېدونکی دی او په پنډۍ کې چې کوم دی نو کاروبار کوي، ملازمت کوي، نوکر دی، دی به څه کوي؟ دی به څه کوي؟ هلته چې لاړ شي نو هفته پس دی راځي، هلته د سفرانه مونځ دی، په دې لارې سفرانه مونځ دی چې د دې مخکې ځي سفرانه مونځ دی، چې کور ته راغی نو که په دې کور کې دی نیمه ورځ میثار دی نو دی به چې کوم دی پوره مونځ کوي، دی خپل کور دی، او هلته په هاسټل کې اوسېږي، نو چې په هاسټل کې اوسېږي کمره کې اوسېږي هغې خپل کور نه دی، نو هلته کې کوشش دې دا کوي چې دی د هغه ځای په امام پسې جمع کوي، بس خود به خود به 4 رکعاته کوي، خو که موقع پکې داسې راغله چې د مونځ د جمع ته پاتې شو ځان له مونځ یې کوو نو بیا به سفرانه مونځ کوي، خو چې هلته یي نو بیا به ورسره سنت هم کوي. ګورې چې هلته یي په دې لاره که راځي بیا سنت پرېږدي نو خیر دی، څه ګناه پکې نشته. ښه دا ملګری وایي CT ټیسټ مې ورکړی دی او ښې نمبر یې مې اخیستی، دعا وکړه الله پاک دې دغه پوسټ په اسانه باندې خوشحالۍ دپاره درکړي. ښه دا ملګری وایي چې ډېر مشکلات دي راته، الله پاک دې ټول مشکلات حل کا او الله در باندې رحم وکړه، د ټولو مشکلاتو د حل دپاره دا د لا حول ولا قوته ختم کوئ 500 پیرې، لا حول ولا قوة الا بالله 500،
مخکې وروستو سلسل پیرې درود شریف او بیا د الله نه غواړئ انشاءالله خدای پاک مشکلات چې کوم دی نو اسانوي. او دارنګې بعضې ختمونه لږ شانې ګراني خو څو ورځې پرې لګي خو هغه هم مؤثري که نور څه نه شي کولی دا لا حول ولا قوت آسان ختم دی ماسخوتن کې کوي او بیا د الله پاک نه چې څومره جایز دعاګانې هغه غواړئ. خیال کې مراله یو ملګري رشا ته ټلیفون باندې تپوس کړی ما ورته انتظار وروسته وکړه بلکې په خپلې وي نو ما هغه دغه دپاره ویلي چې یاره زه واده مې نه کېږي د واده دپاره کوشش کوو د واده دپاره دا صورت رحمان رحمان 3 پیرې روزانه مخکې ته 11 پیرې د مانځه درود شریف او وروستو ته 11 پیرې د مانځه درود شریف دا روزانه وایئ چې د چا دغه حاجت وي او د الله نه غواړئ انشاءالله ډېر زر به خدای پاک هغه مشکلات آسان کړي. الله دې موږ ته عمل نصیب کړي. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہ العالمین څومره ملګري دلته راغلي هر قدم یې په تله نیکۍ کې واچي په هر قدم یې ګناه معاف کړي درجات عالیه نصیب کړي. الہ العالمین زموږ د یو بل سره ربط او تعلق د خپل رضا سبب وګرځي مصیبتونو تکلیفونو نه په امان کې د چا چې څومره حاجات دي خدای ته د غیبونه پوره کړي د حلالو شته ټولو نه نصیب کړي د حرامو نه مو وساتې خدای څومره بدخواهان دي د بدخواهانو د بدخواهۍ نه زموږ حفاظت نصیب کړي. الہ العالمین ته زموږ نه رضا شي زموږ دا ناسته دا په خپل دربار کې قبوله کړي. الہ العالمین زموږ د یو بل سره مینه محبت دا د خپل رضا دپاره وګرځي او الہ العالمین د هر قسم آفاتونه د دوی زموږ د ټولو حفاظت نصیب کړي د دنیا آخر خوشحالۍ د ټولو نصیب کړي. څومره ملګرو چې دعاګانو دپاره ویلي دي خدای ستا په علم کې دي د هغې ټول هغه حاجات پوره کړي او ټولې دعاګانې په خپل دربار کې قبولې کړي. وصلی الله تعالی علی